أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الانفال منگا شروع کرے ہو. یہ سورت کی مرکزی مضمون القتال فی سبیل اللہ چې د الہی کلمت اللہ د پارا د الله پلار کی وجنگی گئی. مخکې محسوس زلا دا خبره ذکر کړی و چې قتال فی سبیل الله دا د دې لپاره نه دی چې په توري سره کفار مسلمانان کړی شي، بلکې د قتال فی سبیل الله د جهاد فی سبیل الله بنیادی مقصد دا دی چې د الله تعالی نوم د الله تعالی دین په پوره دنیا کې غالب شي، د کفر شان او شوکت ختم شي. یعنی که تاریخ وګورئ په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی، لیکن الته یهود موجودو، بنو قریظه بنو نذیر موجودو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغوی د مسلمانانو د پاره هغوی سره جنگ نه دی کړی، البته هغوی سره چې کوم جنگ کړلی هغې ځکه کړلی چې هغوی خلاف وعده کړې وه، وعدې ماتې کړې وې، د نبي علیه الصلوۃ والسلام د قتل ارادې کړې وې. د دې وجې نه بنو قریظه بنو نذیر سره جنگ شوی دی، لیکن د دې وجې نه دی شوی چې په توره باندې هغوی مسلمانان کړی شي، بلکې دین اسلام د نبی صلی الله علیه وسلم په اخلاقو سره، د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت سره په پوره دنیا کې پھیلاو شوی دی. اور کم کسان چې کفار دي نو د هغوی دپاره یو حکم دی ټیکس. دا ټیکس وصولول مسلمان خلیفه چې دی د کفارو نه ټیکس چې وصولوي دا په دې باندې دلالت کوي چې اصل د جهاد مقصد دا دی چې کفر ذلیل شي او هغوی مسلمانانو ته ټیکس ورکوي او هله اوسېږي. نو د دې نه معلومه شوه چې د جهاد بنیادي مقصد دا دی چې د کفر شان او شوکت دبدبه ختم شي اور د اسلام شان او شوکت په پوره دنیا کې غالب شي. خو دا شان او شوکت د اسلام به کله غالبېږي چې کله مجاهد هغه صفات په ځان کې راولي کوم چې قرآن مجید ذکر کړي دي. اول 3 اوامر ذکر کړو چې دا به ځان کې مجاهد راولي. یو فتقوا الله چې د الله نه به یره ساتي. دویم واصلوا ذات بینکم چې خپل په منځ کې اتفاق ساتي. دریم واطیعوا الله ورسوله د الله تعالی او د الله د رسول د حکم تابعداري وکړي. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله د دې نه 15 اوصاف ذکر کوي د مجاهدینو چې دا اوصاف به هم په مجاهدینو کې موجود وي. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله یقینا المؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړي شي الله وجلت قلوبهم رپیږي زړونه د دوی چې د الله تعالی کلام بیانېږي دوی په یره باندې وي، دوی په رپرپي باندې وي. وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی. واذا تلیت علیهم آیاته یو صفت د مؤمنانو دا ذکر کو چې د الله کتاب بیانېږي، د الله ذکر کېږي. وجلت قلوبهم د باندې یره راځي، د باندې وحشت راځي. دا نو چې د الله تعالی ذکر کېږي او د باندې وجد راشي. او وجد څه وایي؟ لاسونه اختی وایي او ګډېږي دې ته وجد. دلته مخکې تقریبا 2 کاله مخکې یو حلقه شوې وه، هغې ته زه هم تللی وم. نو هغې کې د حلقې په منځ کې یو بوډا بابا راپاسېد، دا لاسې وهه د اختې وهې کم کسان چې دل هغې ته پته لګېدلي. یو بوډا ټوپۍ چې هلته ارتاو شوې وه او لاسونه اختې وه، هلته وجه هغه باندې راغل. او دا به تاسو عام طور نن زمانه کې لیدلي ویډیوګانو کې چې دا غټ غټ پټکي وهلي او کرل ورته لګي پر سر خواله چې وي په شا ترتاوېږي، دا ټوپونه وهي. نو دا خو دین نه دی. دین دا دی چې کله تا باندې د الله ذکر کېږي وجلت قلوبهم ستا باندې به یره غالبېږي، ستا د سترګو نه به اوښکې روانې او دوی باندې وجد راځي. نو دا معلومېږي دا چې دا وجد چې اصل کې په دوی باندې د شیطان د طرف نه راځي. اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم نو رپیږي زړونه د دوی. دا اصل کې ګډا د رقص دې ته ویلی شي رقص، او دا د صوفیو په نزدیک د پیرانو په نزدیک یو ښه عمل دی ګډا. علامه قرطبي رحمه الله نه چا تپوس کړی چې دا
صوفیه چې دا رقص کوي ګډا کوي او دارنګه وجه چې پیرازي د دې څه حقیقت دی نو هغه ورته فرمایل اول من رقص السامري د ټول اول هغه کس چې رقص کړو هغه سامري هغه چې هغه د سپین عبادت شروع کړو او د سپین وغیر چا پر هغه ګډا کولا نو دې صوفیانو هغه طرز اپناو کړی دی او چې کله ذکر کېږي نو دوی باندې وجه راځي علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې کله د باندې وجه راشي دې په دیوال باندې کېنو هغه ورته ځان باندې وجه راوړل هغه څنګه د باندې وجه نه راځي بلکې په پوس قالن باندې ولاړې په دې حالت کې د باندې وجه راځي الته دی وجه راشي فورا به کتارتاو شي خو ته پته ده چې کدي قالن باندې ارتاو شو کوم ځای ته بزما اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم رپیږي زړونه د دوی دلته وی چې د دې زړونه رپیږي او بل ځای کوي الا بذکر الله تطمئن القلوب اذا الله په کتاب سره زړونو ته اطمینان ملایږي او دلته وی چې یره پیراځي نو اصل کې د قران مجید آیتونه په دوه قسم باندې دي یو هغه دي چې آی کې سزاګانې ذکر وي عذابونه ذکر وي نو چې کله دی عذابونو تذکره اوري نو دی باندې جره غالبيږي او چې کله د جنت تذکری اوري د حور غلمانو تذکری اوري نو تطمئن القلوب به د دې زړه مطمئن کیږي یا بعض دا ویلي چې دا یره ده خو په دې یره کې مزه ده لکه سړی د شپې باندې پاسي تهجد د پاره خپل خوب هغه کی قربان کی او په دې وخت کې دوه رکعات تهجد ګنځ کوي او د سترګو نه اوخ کیږي نو دا خو بظاهره مشقت ده خدای ټول ورځ خوشاله نو دا مشقت ده خو په دې مشقت کې مزه ده نو وجلت قلوبهم دا یره ده خو په دې یره کې مزه ده کله چې د الله د یره د وجه د سترګو نه اوخ کلاړ شي دا هغه نه بعد انسان دې زړه باندې یو قسم سکون محسوسي دا خو الله تعالی د ذکر کیفیت ده او مثلا څوک مرشي ته وجاړي نو دا جړه نه بعد په زړه باندې انسان تیار محسوسي که سکون محسوسي تیار محسوسي کړي سکون نه محسوسي نو دینه معلومه شو چې د الله د یرینا جړل دا انتها عند زړه اطمینان دی وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی رپیږي زړونه د دوی یو صفت ده واذا تليت عليهم آیاته هر کله چې لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا زیاتی دی لرا ایمانن پاسر د ایمان کې نفس ایمان کې حکمی زیاتی لرازی لکه ایمان ویل شي تصدیق قلبی تا البته د هغه په ثمراتو کې اضافه راځي کله چې بشارات اوري وعد وعید اوري نور دی د دوی د ایمان چې کم کیفیت چې هغه کې نور اضافه راځي وعلى ربهم يتوکلون دریم صفته خپل رب باندې يتوکلون دي ځان ساري او توکل ویلې شي چې اسباب اختیار کړي او د هغه نتیجه په الله تعالی باندې پرېږدي چې په دې اسبابو کې به برکت الله تعالی شي الذين يقيمون الصلاه سلورم صفت داده داغه کسان دي يقيمون الصلاه چې پابندي د منځ کوي سره د فرایضنا سره د واجباتنا سره د مستحباتنا ومما رزقناهم ينفقون داغه مال نه چې موږ دوی لرا ورکړي دي ينفقون دوی خرج کوي نو د اخر کې دا د صفات ول ذکر کړو يقيمون الصلاه عبادت بدني کوي د تعلق بدن سره دی ومما رزقناهم ينفقون کوم مال چې الله ورکړي دي داغه نو فرضي صدقې وباسي او نفلي صدقې وباسي حاصل دا چې اے مجاهده چې کله ته جهاد کوي نو خپل زړه کیفیت دا به صحیح کی چې د زړه کیفیت دې صحیح کو نو دا هغه نه بعد عبادت بدني به هم کوي او عبادت مالی به هم کوي دا نه چې جهاد کې اور موږ نه کوي چې جهاد کې الله تعالی په لار کې انفاق نه کوي نه دا ټول صفات به پتا کی تو علب به فتح مومن لکه جنگ بدر کې صحابه اومندلا 313 په مقابله د 1000 کی زکات هغه کې دا صفات کامل طور باندې موجود وو انما المؤمنون الذين يذكر المؤمنان هذا التساندين اذا ذكر الله وركل يذكر شيء الله وجلت قلوبهم رفيق زرنا ددوي واذا تليت عليهم اياته هر کله چې رسلېږي په دې باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمان زیات کی دی لرا ایمانن په ایمان کې
وعلى ربهم يتوکلون فخپل رب باندې دي ځان سپاري الذين دا کسان دي يقيمون الصلاة چې پابندي کې دي د منځ ومما رزقناهم ينفقون دا غمال چې موږ دي لرا ورکړي دي ينفقون